ابراهیم ستا په دې تلو باندې په جدایي باندې مونږ نن ډیر غمجن ستا په جدایي باندې مونږ ډیر غمجن داسې مینه محبت هغه ابراهیم رضی الله عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په یو طرف باندې دی امام حسین په بل طرف باندې دی په دې کې جبرائیل امین راغی جبرائیل امین راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تعارض کہ ان اللہ تعالی یقرأ علیک السلام اللہ تبارک و تعالی پدا باندې سلام پیش کړي او پس سلام نه د الله رب العزت پیغام داده دا الله حکم دی چې دا کوم دو ګلونه تاسو سره ناس دی په یو محفل کې نو دا تاسو سره په د لویوالي پوری با دا دواړه یو ځای تاسو سره نشي پاتې کېږي پدې کې به یو مونږ لرا کې یو په خپل باندې سره دا دواړه ګلونه دا تاسو سره یو ځای نشي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کوش خفغان پراغه سترګو نوخ کې وبید او فرمای چې کچرته حضرت ابراهیم ورکوما نو زه بجاړم زما زوی دی خو کچرته امام حسین ورکم نو هم به زه جاړم هم به زما فاطمه جاړي اوې زه خپل جړا خو برداشت کولی شم خو د خپل لور فاطمه رضی الله عنها جړا نشم برداشت کولی ولی فاطمه زما د زړه ټوکړه د نبی رسول الله فرمایي دا غي جړا نشم برداشت کولی زه به ابراهیم رضی الله عنه هغه به د امام حسین د پاره فدیه کما او جبرائیل امین ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ابراهیم رضی الله عنه واخلا امام حسین ماته پرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امام حسین د پاره حضرت ابراهیم خپل زوی مبارک هغه فدیه کو د امام حسین د پاره هغه فدیه کو امام حسین په کربلا کې وجړل په کربلا کې आवाज وکړو وای هغه مې وخو چې نبی علیہ السلام زما د پاره ابراهیم رضی الله عنه فدیه کړو او نن ګره خدای خبر چې زما د چا فدیه غسته کی درې ورځې وشوې درې ورځې پس ابراهیم رضی الله تعالی عنہ هغه وفات شو د دې واقعې وروسته درې ورځې وروسته بیا سمو وروسته امام حاکم مستدرک کې دا روایت را نقل کړی دی چې سمو وروسته جبرائیل امین بیا راغی ډیر وخت وروسته جبرائیل امین راغی او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره کېناست او سی ولا ورکړو پدې کې حضرت ام سلمہ رضی الله عنها د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیبي مبارک هغه راغله ام سلمہ رضی الله عنها راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاړي ا دې تپوس کې قربان یا رسول الله ولي سما جرو شو ولي جاړي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمای جاءنی جبرائیل جبرائیل امین راغی او ما ته جبرائیل امین وې چې ان ابني الحسين يقتل بعدي بارض العراق يقال لها كربلاء چې ستاسو رستو بستازوي امام حسین به شهید کیږي ستاسو رستو په کربلا کې د عراق په ځمکه باندې چې هغه ته کربلا ویل شي د کربلا په میدان کې با زما زوی به شهید کیږي داغه په افغان باندې جاړه او بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل امین عرض وکړ اتريد تربه من تربته اے دا الله رسوله کستاسو اراده وی چې د عراق د ځمکې نه د امام حسین د مقتل دغه د زی قتل چې کوم دی د هغه ځای نه خاوره کستاسو اراده چې راوړم چې درکم دله نبی علیہ السلام فرمایي او راوړه را فاتانی تربه من تربته جبرائیل امین د عراق د کربلا د میدان نه یو خاوره راواغسته حمرا سره خاوره او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم له ورکړه چې دا به د امام حسین علیه السلام داغه د شهادت زید د هغه ځای خاوره نبی علیہ السلام هغه خاوره یو شیشه کې واچوله او ام سلمہ ته ورکړه دا د نبی علیہ السلام بیبي او د نبی علیہ السلام په دغه کې ډېری بیبيانې وي خدا د نبی علیہ السلام په علم باندې دلالت کوي
چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته معلومه وه چې امام حسین به شهید کېږي په هغه وخت کې به زما دا بیبي ژوندۍ وي هغه شیشې واخیسته امام ام سلمه رضی الله عنها ته یې ورکړه کنه نورې بیبیانې هم ډېر وې نورو له ولې نه ورکوله خو دا معلومه وه چې په هغه زمانه کې به زما دا بیبي ژوندۍ وي ام سلمه ته یې ورکړه او ورته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وإذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي أن ابني قد قتل ام سلمہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اے ام سلمہ وای دې خاورې ته بګوري چې کله دا خاور سره شو او وینه د دینه جوړه شو نو بیا پوه شي چې په دغه ورځ باندې به زما زوی شهید شي امام حسین به شهید شي حضرت ام سلمہ هلته کې امام حسین علیہ السلام کربلا ته تللی 145 صحابه کرامو سره دي یزیدیانو په ګیرا چولې ده دوکې وسره وکړه اول هلته وغوښتل او بیا هلته کې د هغوی سره بغاوت وکړو جنګ ته پسې راووتل امام حسین ته ډېر سختې میلاو شوې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم اهل بیتو ته حضرت زینب حضرت فاطمه حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ حضرت سکینہ علی اصغر علی اکبر د نبی علیہ السلام اهل بیت په میدان کې امام حسین ولاړ دی او د خیمې نه د علی اصغر आवाज راځي د جړه आवाज راغی حضرت زینب د حضرت فاطمه رضی الله عنها لور د امام حسین خور حضرت زینب امام حسین ته فرمایي د خیمې نه د علی اصغر आवाज راځي د جړه आवाज راځي تاریخ مدینه دمشق امام ابن عساکر لیکلی دي وایي چې امام حسین علیه السلام هغه چې د میدان کربلا نه خیمې ته تله 56 سال عمر کې و 56 سال او د کربلا د میدان نه چې خیمې ته تله د امام حسین علیه السلام په ګیره کې او په سر مبارک کې یو ویښتم سپین نه ټول تورو خو چې کله د خیمې ته لاړه او هلته علي اصغر ته وکتل چې نیزه راغلې وه او د علي اصغر په دې خېټه باندې لګېدلې وه او هغه په دغه ځمکه باندې پروت و په ځمکه باندې پروت و او ورته فرمایي چې ای اباجانه زما نه دا نیزه لرې که بیا پاسمه امام ابن عساکر فرمایي وای دا مقامو 2 منټه منځ کې نه دي تیر شوي امام حسین علیه السلام په ګیره مبارک او سر مبارک کې سپین ویښته نشته خو چې کله علي اصغر په غېږ کې راخلي د غم د لاسه قسم خوري چې زما د قسم په رب العزال باندې چې د امام حسین علیه السلام په ګیره او په سر کې یو ویښته بیا تور نه وپاره دومره سخته چې کوم دی تیر شوی امام حسین علیه السلام اس باندې وخته او د یزیدیانو طرف ته روان دی اس ته اواز کوي چې ځه اس نه ځي اس ته بیا خپې را پرېښودې اس نه ځي په درېیم کرته باندې اس ته وایي چې ځه اس چې کوم دی روکته ځمکې ته وکاته چې کله امام حسین را کوز شو ځمکې ته یې وکاته حضرت سکینه اس نیولی دی وایي اس زما بابا جان مه بوځه زما بابا جان مه بوځه زه به چاته وایم چې زما بابا جان څه شو حضرت سکینه یزیدیانو زغرې را پرېښودې نیزې را پرېښودې تورې را پرېښودې امام حسین علیه السلام شهید کړو نعوذ بالله او بیا د امام حسین سر یې راغستی دی دغه یزیدیانو په نیزه کې بره نیولی دی او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اهل بیت هغه سرتور سر روان کړي دي او د یزید دربار ته یې بوځي د عراق په لاره کې دمشق یو ښار راځي هلته په شپه راغله په شپه کې بهر یو راهب ګرځي د عیسایانو یو راهب دی ماسخوتن ټیم دی چې وایي کته نو د دغه نیزې د سر نه اسمان ته شغلې خیږي په بره باندې د امام حسین علیه السلام د سر نه بره اسمان ته شغلې خیږي هغه راهب راغی ورته وایي دا قافله د څه ده وایي دا د امام حسین
د اهل بیت قافله د یزید دربار ته وي هلته بوزو وې دا سر د چا دی دا د امام حسین هلته ورته ای بدبختو وې کچرته د عیسی علی السلام زوی وې نو موږ ول خپل پسترګو کې ځای ور کړو تاسو خپل د پیغمبر د زوی سره دا مقام دا چلو سره بیا ورته یزید به تاسو له یا انعام درکې یا بنه درکې خو زما سره د پلار نیکه د طرف نه لږ زره درهمونه پاتې دي لږ زره هغه وخت دنیا شه او دا به درکما او اسیم د شپې ځای نشته دلته پړاو واچوي او دا سر د یوې شپې لپاره مال راکړي د امام حسین هغه سر واغسته او هغه صفا کو عطر په پوری کړه خوشبوئی ولا ور کړه به په بدن باندې کینو ځانته او ټول شپې وته وجړه هغه راهب وته ټول شپه وجړه او چې سار شو بیا وته چې لا املک الا نفسي اے امام حسین زه صرف خپل د ځان مالک ما زما سره طاقت نشته چې دوی سره جنگي طاقت مې نشته خو ته گواشه چې ستا په وجه باندې ما ستا په نیکه باندې ما کلمت طیبه وي زه مسلمان شم هغه عیسائی چې دی د امام حسین علیه السلام د سر د برکته مسلمان او دغه بدبخت چې دا 10,000 دراهم راوغسته په لالچ کې راغی چې د هغو د کور نه راووتو دی خوا هلته ښه برابر روپۍ وي ښه صحیح وي خو چې د کور نه دی خوا راغله د هغې نه خدای پاک کودرې جوړ کړي هسې عام کودرې حضرت ام سلمه رضی الله عنها مبارکه فرمایي د ماسپښین ټیم دی زه اوده یم په خوب کې مې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ولیدل او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا سر مبارک داسې ببر دی او دا خاورې پې پرتې دي او نبی علیه الصلاة والسلام جاړي ما دې تپوس وکړو قربان یا رسول الله ولې وایي نبی علیه الصلاة والسلام ما ته وفرمایل چې ان ابني قد قتل زما زوی خو په کربلا کې شهید شو چا ته پته نه وه څه ټلیفون رابطې هم نه وي نن سبا په دور سره ام سلمه رضی الله عنها چې پاسېده نو زر ورته رایاد شو چې ما ته خو نبي علیه صلات وسلام یو علامه ښودلې وه زر لاړ هغه شیشې چې راواغسته نو د هغه شیشې نه وینه جوړه شوې وه نو هلته یې خبر ورکړو چې امام حسین علیه السلام د دنیا دغه امام حسین او د هغه سره سره 145 صحابه کرامو د شهادت جام نوش کړو او چې کله د امام حسین علیه السلام دا سر مبارک هغه د یزید دربار ته راوړی شو نو دغه بدبخت یزید د امام حسین په دغه شونډو مبارکو کې خپل دا توره چې دی نو دی پکې داسې داسې کوله د هغه په دې ژبه کې او په دې شونډو کې دا ژبه داسې کوله یو ضعیف العمر صحابي پاسېده وایي ای بدبخته لرې که دا توره دي ما نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په دې خپلو سترګو باندې لیدلی دی چې دا ښایسته شونډې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په خپلو شونډو باندې ښکل کړي ته څنګه په دې شونډو باندې توره راکاږي